نو د 4 کاله عمر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل مور بیبي ته واپس حواله شو. بیا به بیبي آمینې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تربیت شروع کو، په خپل تربیت کې واغستو. 6 کاله عمر کې یو ځلې حضرت بیبي آمینې دا خواهش پیدا شو چې زه لاړ شم د دې ماشوم پلار او د خپل خاوند په قبر باندې هغې ته فاتحه وکړم. حضرت عبدالله صاحب په مدینه منوره کې دفن دی. ما تاسو ته تیرو جمعو کې عرض کړو چې حضرت عبدالله صاحب تجارتي قافله کې تللو، ورپسې کې صحت خراب شو، طبیعت یې ټیک نه و، په مدینه منوره کې ایثار شو او ملته کې انتقال شو. نو دا د دې مقصد دا و چې موږ به لاړ شو د حضرت عبدالله صاحب زیارت له، او هلته به په خپل دا ماشوم به د خپل نیکه په کور کې هم څه وخت تیر کړي. نو مدینې منورې ته لاړه. دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر 6 کاله دی چې هلته کې زیارت یې وکړو. بیا د خپل پلار کور کره، یعنی د حضرت بیبي آمینه چې کوم دی د دې پلار کور هم مدینه منوره کې دی. نو بیا د پلار په کور کې تقریبا یوه میاشت تېره کړله او خپله باندي او نوکره هم ورسره د ام ایمن چې کله یې واپسي وکړله مکې مکرمې ته واپس را روان دي. ابوا نومې ځای دی، هلته کې چې کوم دی طبیعت خراب شو، هلته تساوت او انتقال یې وشو. نو د دوانو جانو سردار والد مبارک چې کم دی هغه د دنیا ته د راتګ نه مخکې انتقال کړی او د 6 کاله عمر کې چې کم دی مور بیبي هم وفات شوله. ام ایمن پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوستو خپل نیکه عبدالمطلب له، او د دې نه بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تربیت او پرورش دا خپل نیکه عبدالمطلب صاحب په خپله ذمه باندې واغستلو. او دا حضرت عبدالمطلب صاحب ته ډېر زیات ګران ومو، ولې هغه ته هم هغه برکتونه معلوم وو. عبدالمطلب صاحب 14 بچي وو، 10 زامنو او 6 چې کوم دی لوریانې دي، او د هغې نه نوسه او نوسي د لور د طرف او د زامنو د طرف نه هم. او په دې ټولو کې ټولو نه زیات محبوب ورته سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم دی. عبدالمطلب صاحب دا د مکې مکرمې لوی سردار دی او د کعبې متولی دی او خلکو منلی هم دی. نو د کعبې په خوا کې د کعبې په سوري کې به چې کوم دی ته یو څادر غوړولی او یو تکیه به پرته وه، دا ځای به د عبدالمطلب صاحب د سردارۍ ځای و. هلته کې به چې کله دی کېناستو نو ګیر چاپېره چې بیا څومره دا واړه سرداران دي او د عربو چې څومره خلک دي دی به بیا ګیر چاپېره کېناستل، دغلته به مجلس کولو. نو دا کوم ځای چې عبدالمطلب صاحب له خاص دی په دې کې د هېڅ چا جرت نشي کېدی چې د عبدالمطلب صاحب نه علاوه هغه دغلته کښېني. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې کله هم تشریف راوړو هغه به ورته ځای ورکړو چې راشه دلته زما سره زما په خوا کې په څادر باندې کښېنه. د عبدالمطلب صاحب نور زامن چې کوم دي، یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم ترونه دي هغوی به کوشش دا کوو چې دا دلته نه سیټ ته کړي. نو عبدالمطلب صاحب به منې کو چې نه دا زما بچی دا ډېر لوی شان والا دی، د ده مقام او مرتبه دا ده چې دا دلته ما سره خوا کې په څادر باندې کښېني. بیا 8 کاله عمر کې چې کوم دی عبدالمطلب صاحب هم وفات شو. خو چې کله وفات کېدو خپل زوی ابو طالب ته وصیت وکړو چې دا ماشوم زما نوسی او ستا وراره دا به ستا په تربیت او پرورش کې وي. هغې نه بعد بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تربیت او پرورش ذمهداري چې کوم دی هغه ابو طالب صاحب په خپلو اوږو واغوستله او داسې ترسره کړه چې تر وخته مرګه پورې مکمل سپورټ او مکمل چې کوم دی هر قسمه ملاتړ یې وګرځېدو. حالانکې ابو طالب صاحب خپله ایمان نه دی راوړی. ابتدایي زمانه کې خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټولو عربو ته محبوب و، امین او صادق به ورته ویلو، دنه لوی امانتدار او دنه بل غټ رښتونی نشته دی. خو چې بیا کله بعثت شو د نبوت دعوې وکړله بیا همغه قریش مکه همغه عرب چې مخکې به ترې زارېدل قربانېدل هغې بلکل الټه شو، مازغې تاو شو. بیا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخالفت کولو او چې دا غټ نقصان یې نشو وررسولی. دې پسې وروسته مضبوطه وجه هغه دا وه چې خپل تره ورپسې شاته مضبوط ملاتړ کړی و، هغه ورپسې ولاړ دی. یعنی هر قسمه جانی تحفظ او هر قسمه مالی سپورټ دا ورته خپل تره ابو طالب ورکړی دی. خو ابو طالب حالت دا دی چې د خپل ایمان نه دی راوړی دی او همداسې هم د دې دنیا نه رخصت شوی دی.